د اسلامي میاشتې د اسلامي کال د میاشت اولنۍ ورځ ده د ربیع الاول شریف د مبارکې میاشتې مبارک آغاز دی او ټولو کتونکو ته دغې مبارکې میاشتې مبارکي ورکوم چې دا هغه عظیمه میاشت ده چې په دې میاشتې 12 تاریخ باندې د دواړو جهانو سردار محبوب کردګار احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم مبارک ولادت شوی او پیدا شوی د هغې نبی مبارک په دغې میاشتې په 12 تاریخ باندې پیدایش شوی و ولادت شوی و چې کومې هستۍ به بنیاد باندې و د کومې هستۍ د عظیم خاطر په برکت باندې دغې دنیا ته وجود ملاو دی او دغه دنیا آباده شوه او هغې هستي مبارکې په دغې میاشت کې ولادت شوی دی چې د کومې هستۍ سره د رب العالمین خالق کائنات هغه مینه محبت دی د رب العالمین هغه خپل قربت ورکړی خپل نزدېکت ورکړی چې صرف اور صرف د دغې محبوب قربت محبت او د رب العزال خالق کائنات د خپل حبیب کریم سره چې کوم نزدېکت دی او ځان ته رانږدې کړی دی دا صرف اور صرف زمونږ رب العالمین ته پته دی دوستانو مونږ به په دې میاشت کې به انشاءالله العزیز کوشش کوو تر تقریبا 12 تاریخ پورې د 12 ربیع الاول ورځې پورې چې موږ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلى آله وسلم مبارک په شان باندې د دوی مبارکو په عظمت باندې د دوی مبارکو صلی الله علیه وسلم مبارک په مقام او رتبه باندې او ورسره تیر په تیره د دوی مبارکو په اطاعت باندې په سیرت باندې په صورت باندې مونږه ګڼ شمېر خبرې وکړو او دا کوشش به وي دوستانو انشاءالله العزیز چې مونږ د 12 ربیع الاول د ورځې دپاره او د 11 ربیع الاول د ورځې دپاره څه خصوصي خپرونو د پروګرامونو مونږه څه ترتیب هم جوړ کړو الله پاک دې وکړي چې زموږ ستاسو دغې مبارکې میاشتې دغه 12 مبارکې ورځې په ډېرو خوشحالو باندې او د نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره په عقیدت او په مینه محبت باندې تیری شو مزید ژوندم الله پاک د خپل حبیب کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره په عقیدت او په محبت باندې تیر کړی کی دوستانو موږ به روزانه ډیلی بیس باندې انشاءالله د محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره متعلقه کم اهم موضوعګانې دي او په هر کال باندې تقریبا زما عمدغه ترتیب وي روټین وي چې عمدغه 12 ورځې مونږه په عمدي موضوعاتو په تحت باندې تیرو او ځانونه ښایسته کوو تاسو ته د نبي پاک مبارک د سیرت مبارک او د سیرت مبارک څه ګوشې وړاندې کوو خو کچرې تاسو بیا هم څه داسې ټاپکس وي څه موضوعات وي د نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په حوالې سره نو تاسو ضرور مونږ سره شریک کړئ خو که چېرې دوستانو تاسو ته یاد شي نو یو بله خبره به زه تاسو ته وکړم او دا خبره به تاسو نه هیره وي خو ما نه الحمدلله نه ده هیره دوستانو تاسو ته پته ده چې مونږ د مشرق ټي وي کله نه آغاز شوی دی نو الحمدلله دلته د اسلامي پروګرام خدمت الله پاک زما په نصیبه ګرځولی نو د اول کال نه واخلی تر دې کاله پورې څومره کلونه تیر شول مونږ به د 12 ربیع الاول په ورځ باندې درود شریف شروع کړو او بیا د 12 ربیع الاول په ورځ باندې به مونږ درود شریف زمونږ کتونکو به ویلو او 12 ربیع الاول په ورځ باندې چې کوم خصوصي خپرونه وه په هغې کې مونږ درود شریف وړاندې کړو او دعا به مو وکړه همغه شانې دوستانو نن به مونږ د درود شریف آغاز کوو درود شریف به وایو انشاءالله او تر 12 ربیع الاول دې جمعې نه بلې جمعې 12 ربیع الاول شریف راځي نو تر بلې جمعې پورې به مونږ درود شریف ختم کوو په دې ختم کې به تاسو خپله حصه اچوئ زمونږ څومره خویندې دي زمونږ څومره رونه دي زمونږ څومره میندې دي زمونږ څومره کاکاګان دي زمونږ څومره مشران دي دا ټول په دغه درود شریف کې حصه اچو او په دې جمعه نه په بله جمعه باندې 12 ربیع الاول ورځ راځي په هغې پروګرام کې به دغه درود شریف ختم کیږي خصوصي دعاګانې به هغې خلکو ته کیږي چې کومو خلکو درود شریف ویلی او هغو خلکو ته هم کیږي چې کومو خلکو دعاګانو درخواست کړی دی مونږ همغه زړه طریقه به وي دوستانو چې درود شریف مونږ به وایو او بیا په ډیلی بیس باندې تاسو سبا پروګرام نه وړاندې به
تاسو ما ته خپل درود شریف تعداد سینډ کوئ. خو برای کرم دوستانو چې کوم زمونږ کور کې درودونه مبارک ویلی کیږي او درود شریف په ټول KPK کې بلکې زمونږ پروګرام چې څومره ممالکو کې کتلی کیږي په مغربي دنیا کې کتلی کیږي، دارنګې عربي دنیا کې کتلی کیږي، ایشیا کې کتلی کیږي، نو دا زمونږ د ټول دنیا نه چې کوم درودونه مبارک را جمع شي نو بیا به انشاءالله د هغې به مونږ اختتامي دعا په 12 ربیع الاول په ورځ باندې کوو. خو لیکن دوستانو چې کله هم تاسو درود شریف ووایې نو ډیلی بیس باندې تاسو ما ته میسج کوئ. سکرین باندې چې کوم تاسو نمبر وینئ په دې نمبر واتساپ په نمبر باندې به تاسو خپل درود را جمع کوئ. داسې لکه مثلا زما په کور کې زمونږ چې څومره فیملی ده مثلا هغې نن څومره درود شریف ویلو نو تاسو به هغه ټایپ کوئ چې مونږ په کور کې مثلا زما مور چې دی دا 1000 زر ویلی دی، زما خور 2000 ویلی دی، الکانو 5000 بار ویلی، دا ټول به را جمع کوئ او تاسو به یې را سینډ کړئ، میسج کوئ. میسج کې به یو ګزارش دا کوئ چې تاسو ټوټل تعداد د درود شریف به را سینډ کوئ او ورسره تاسو به خپل نوم را سینډ کوئ چې فلانکي فیملی یا فلانکي کس دومره درود شریف ویلی او ورسره علاقی نوم د ځای نوم، څوک به دوبۍ نه رالیږي، څوک به د انګلینډ نه رالیږي، څوک به د امریکې نه تیر کال درود شریف راغلی و، انګلینډ نه راغلی و، جاپان نه راغلی و، سویډن نه راغلی و او دارنګې مختلف اسټرالیا نه راغلی و، جاپان نه درود شریف رالیږلی شو ما ته اوس هم یاد دي. نو دارنګې چې کومو ځایونو نه کومو وطنونو ملکونو نه درود شریف تاسو رالیږئ نو درود شریف تعداد به رالیږئ، خپل نوم به رالیږئ او علاقې او د وطن او دغې ملک نوم به تاسو رالیږئ. انشاءالله ولز بیا په 11 ربیع الاول په ورځ باندې به دا ټول درود شریف زه کاونټ کوم جمع کوم به ټولو والا او بیا به 12 ربیع الاول په ورځ باندې به انشاءالله ولز ختم کوو. دا زمونږ یو بخشش بهانه دوستانو ګورو چې مونږ ته بخشش میلاو شي او د دغې مبارکې میاشتې کې به محافل د میلاد شریف محافل کیږي، څوک به څه کوي څوک به څه کوي، خو مونږ طریقې کار مخکې نه داسې روان کړی ده الله رب العالمین په فضل و کرم سره چې مونږ کتونکو لا د درود شریف درس ورکو. صرف اور صرف زما غرض زما مقصد په دغې ختم کې دا وي، په دغې درود شریف پیغام کې دا وي چې هغه لوی هستی چې موږ دپاره کم قربانیانې کړي. تاسو دوستانو په رب باندې یقین وکړئ چې محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د خپل امت دپاره کومې قربانیانې ورکړي دي، کومو ځایونو کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ یاد کړي یو. نو هغه به زه صرف دې جمله کې به ووایم چې مور بیبي مواهب لدنیا کې کتاب یو د هغې کې لیکي چې مور بیبي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ما محمد صلی الله علیه وسلم ما نه پیدا شو نو ما ولیدو چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په سجده کې پروت و. ما نه څنګه پیدا شو نبی پاک صلی الله علیه وسلم د اولني سیکنډ د اولني منټ ماشوم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک په سجده کې پروت و. بعضې سیرت محمدیه په تر دې پورې زیاته کړې ده چې مور بیبي فرمایي چې ما خپل بچی محمد صلی الله علیه وسلم مبارک په سجده کې ولیدو چې زما نه پیدا شو نو ما وکتل چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په دغې ابتدایي سجده کې په خولې شونډې رپولې او ما غوږ ورنږدې کړو. مور بیبي فرمایي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په سجده کې په اولنۍ سجده کې د ولادت په وخت کې دا دعا کوله اللهم هب لامتی اللهم هب لامتی. یو معنی دام کېږي د تفسیر په حوالې سره چې الله ما امت ته بخښنه وکړي، یا الله ما امت ته بخښنه وکړي، الله ما امت ته بخښنه وکړي. نو هغه حبیب کبریا جناب محمد رسول الله صلی الله مبارک چې ما ورته د پیدایش په اولنۍ سجده کې ما ورته یاد کړي او بیا که چېرې معراج په وګورې هلته یې ما ورته یاد کړي وو الله پاک په دربار کې میلمه د الله پاک و یادولو ما وستا. دارنګې کتابونه لیکي چې کله نبی پاک مبارک دغې دنیا نه پرده کېدو نو ما ورته یادولو. کله چې لحد مبارک کې کېښودلی شو په دې باندې انشاءالله په دې ورځو کې خبرې اترې کوو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم په لحد کې زما ورته بخښنه یې کوله او قیامت په ورځ باندې څنګه بخاري شریف حدیث ته وضاحت به بیا کوو انشاءالله. نو محشر په میدان باندې به نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سجده لګوي او سجده کې به څوک یادوي ما ورته به یادوي. نو علما لیکي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د پیدایش د اولنۍ سجدې نه واخله تر معراج شریف ته سفره پورې
او د معراج شریف د سفر نه واخله تر نبی پاک صلی الله علیه وسلم تر روح مبارک قبض کېدو پورې او د روح مبارک قبض کېدو نه واخله تر لحد پورې او لحد مبارک نه واخله تر قیامت پورې او تر قیامت نه واخله تر جنت داخلېدو پورې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک صرف او صرف خپل ګناهګار امت یاد کړی دی، بخښنه ورته غوښتې ده، شفاعت د خواستونه یې د الله په دربار کې کړي دي. یا ساتئ هغه عظیم الشان نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په دې میاشت کې په 12 تاریخ باندې پیدا شوی دی. نو دوستانو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې دومره څه کړي دي او با تفصیل باندې بیانوو، خصوصي خپرونې وپکوو، نو ما مقصد دا دی چې په دې میاشت کې چې هغې عظیم الشان نبی صلی الله علیه وسلم مبارک موږ دپاره څه کړي دي، اسم د ستاینې قابل دی، د تعریف قابل دی. نوم محمد صلی الله علیه وسلم دی، هغه هستی چې د هغې بار بار په هر مکان، هر زمان، هر لحظه، په هر ځای کې د چا تعریفونه کېږي، هغې مبارک ته محمد صلی الله علیه وسلم مبارک ویلی شي. نو اسم قابل دی د ستاینې، خو بیا چې موږ باندې احسانات ته وګورو دوستانو، نو بیا پکار دی چې موږ په هغوی مبارک باندې درود شریف وایو. د درود شریف یو اسې یو طریقه کار هم دا دی چې مونږ به په دغې 12 ورځو کې به مونږ درود شریف وایو. دوستانو ډېر زمونږ کتونکي دوستان دي مونږ سره د دغې 4-5 کالو نه را روان دي او شیډول باندې پوه دي، خو بعض دوستان به داسې وي چې هغوی به لا نه وي پوه. نو درود شریف دوستانو مونږ به په دې 12 ورځو کې وایو او انشاء الله العزیز بیا په 12 تاریخ باندې خصوصي خپرونه کې به دې جمعې نه بلې جمعې له بیا مونږ اختتامي دعا کوو. هر چا ته به دعا کوو، خاص کر هغه خلکو به ضرور په دعا کې یادېږي چې چا پکې درود شریف ویلی وي. نو بیا عرض کوم چې درود شریف تاسو ووایئ دوستانو، نن نه آغاز وکړئ، سټارټ وکړئ. او د پیر مبارکه ورځ هم د نبي پاک صلی الله علیه وسلم د پیر په ورځ باندې پیدا هم مبارکه ورځ نه د درود شریف آغاز کوو. بیا په مبارکه ورځ جمعې په ورځ باندې چې نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک درود شریف ډېر خاص تاکید کړی دی د جمعې ورځ د جمعې شپې. نو بیا جمعې په ورځ باندې مونږ انشاءالله د درود شریف ختمانه کوو، ختم به کوو. نو هغې پورې به درود شریف جاري وساري ساتو. څنګه ما عرض وکړو دوستانو چې مونږ به څه کوو، مونږ به درود شریف وایو په واتساپ په لاره باندې، سکرین باندې تاسو واتساپ کوم لار د نمبر وینئ، په دې باندې تاسو مونږ ته میسج کوئ او په میسج کې به درود شریف لیکئ، څومره تعداد کې ویلی شوی وي، او ورسره به دوستانو خپل نوم ذکر کوئ، خپل علاقې نوم د دې دپاره نه چې تاسو څوک تعریف وکړي چې دومره ډېر درود شریف ویلی، نه بلکې تعریف دپاره نه، صرف د روټین مطابق د څنګه ترتیب دی زموږ د پروګرام. او نور په دې څیز کې مقابله پکار ده، که چېرې کار روزګار کې مقابله کوو هم مقابله پکار ده، که چېرې سکول کې مقابله کوو، امتحان کې، نمبرو کې، پوزیشن کې، دارنګې په ودونو کې مقابلې کوو، کورونو ښایسته جوړولو کې مقابلې کوو. راځئ دوستانو نن به مقابله آغاز کېږي د درود شریف، چې چا به درود شریف ډېر ویلو، کومو زنانو به درود شریف ډېر ویلو. خو دا خبره زه وایم چې درود شریف هر یو درود شریف ویلی شي. څوک به درود ابراهیمي وایي، څوک به بل درود شریف وایي، څوک به بل درود شریف وایي، چې چا کم درود شریف زده. خو ټول درودونه په خپل ځای باندې فضیلت والی، ټول نه زیات فضیلت درود ابراهیمي دی. خو لیکن یو آسان درود شریف چې زموږ ته مرشد پاک رحمت الله علیه نه پاتې شوی، او زه بار بار هم دا وایم صلی الله علی محمد، صلی الله علی محمد، صلی الله علی محمد. دا یو ځل درود شریف دی، صلی الله علی محمد. دویم ځل صلی الله علی محمد، دریم ځل صلی الله علی محمد، او 100 بار پوره کړئ نو صلی الله علیه وعلی آله وسلم. راځئ دا درود شریف ختم شروع کوو د نن نه، او د جمعې په ورځ باندې به انشاءالله دې جمعې نه بله به خصوصي خپرونه وي، په هغې کې موږ سره علما کرام موجود وي، خصوصي ختم به کوو. رب العزال خالق کائنات زموږ ستاسو دغې کاوش، دغې محنت په دواړو جهانو کې صلې او بدلې راکړي. الله پاک د په همدې میاشت کې چې څوک د نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د دیدار شوق لري او زړه کې ارزو او تمنا وي، الله پاک زمونږ ګناهګار او خطاکار او سیاکار او سترګو ته د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم مبارک دیدار په خوب کې نصیب وفرمایي. دا به ځان له یو خوش قسمتي وي. دوستانو انشاءالله خبرې اترې به کېږي په داسې موضوعاتو باندې.